یو بادشاہ او داغه لور و په خپل مالیار مینه و. مالیار داغه مالیار نوم عاقل. څه نوم یو؟ د بادشاہ لور خیرات کړو نو خلک راغوختیو، نو دا خپل یار هم راغوخته و چې خوشاله ورځ ده چې دیم دلته ای. بادشاہ جواب راغی چې بادشاہ راضی او دیګونه ګوري. دی یو دیګ تش ساتلو چې کپلار می راتلو نو دا عاقل به په دې دیګ کې پټ کما چې پلار می ونه ګوري چا. چې جواب راغی چې بادشاہ راضی دی هغه عاقل زر په دیګ کې کینول او پاسه په خانه کې خو وړې ته تاو کړ سره والا بات. بادشاہ چې راغی نو داسې ګوري چې د ټولو دیګونو لاندې اور بلیږي، دا یو دیګ څنګه به اوره دی. د بادشاہ دی عقل ته ګوره. نه زمونږ د بادشاہ نو د خریټیان میټیان. بادشاہ دی ته وایي بادشاہ دی ته وایي یو دیګ لاندې اور ولی نشتا. بوي شو چې دې کې څه چل. ول دې دیګ لاندې اور ته لاندې کې زو د دې دی ګوري جوړم. دې دیګ لاندې اور کوي. بادشاہ حکم اور ته لاندې شو. خاصات بادشاہ ورته ولاړو پوه شو چې دې دیګ کې ارڅ دی اوس به ختم شي. ولزی بیا په بل چا خوري زلاړم چې بادشاہ لاړو دا جنې په منډه ورغه وا دیګ نه سر لري کو چې اوس کو بس کباب شوی سړی. هغه چې څو وخت کې پسوځې دور اغلېو نو چونکه عاشق صادقو دا نه کول چې د دیګ نه را ټوپ کړي وي. هغه چې معشوقي کې نو لېم په دیګ کې نو ستی خېما. تاسو غوندې نو چې چا د پاره جلوس وباسي او پکې پټاخه خلاص شي خپل منډي ملیدلې دي. بیا منډي ملیدلې مونږ سره یو مرګره یو ځلې جلوس کې وو. ما ته وی چې په ګورنمنت هاوس ورزو الکه په آرام کې نه دا پولیس ته ګورنمنت هاوس ته نه پریدي. ما ته وی چې جانیا تو ډرنه ته یریږي من ورزپی چې ورزپی التغیس پی ماته وکړه چې ماته وکړه ما ورته اشاره وکړه معلوم ده نه یو غرب وباس او چې یو سپېتی په دولاسي هغه بانس ورته راواچولو چې غرب بیر از مونږ مرګره دیم ډیر غټ چې غرب بیر شو داسې د چنډه خوندې خپې اسمان ته ونیوي او په انکو کې وای چې یا الله میرے بچے تیرے حوالے میں تا غرق ہو گئے بچی می خدای استا په حواله دي زه خلاړم. نو تاسو خپل منډي لیدلی چې پټاخه خلاص شي یا دز مزو شي. د ذکر درته هم چې ډېرې مو وای ما د ایمان پرانا پیژندلی خبره د عقل وا چې زی په دې کې کینولم ولی ټوب کم چې چا کینولم بس پرېدا چې پاغه ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو کینولم بس پرېدا چې پاغه ستیش چاغه د دیګ نه سر لری کو نو دا یو आवाज ته راوته د دیګ نه چې چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی. اے عاقلہ وی غریب سړی کده بادشاہ په لور نه مینه دینو په دیګ کې به ولی ورته دی خدای چې انجام دې امداش نو چرا کارے کو ند عاقل کے باز آیت پشیمانی. بجلیګر مولا چرا کارے کو ند کے باز آیت پشیمانی. هغه کار ولی کې چې بیا رستو په خپېمانه وړاندې نه لګ سوچ کا وکنه وړاندې نه لګ فکر کا وکنه وړاندې نه د پیغمبر فرامینو ته سوچ کوا
اتقوا مواضع التهم. پیغمبر وای د تهمت د زینب هم ځان بچ ساتي. اوس تاسو په ایمان وای چې تاسو په کابل کې ما د بایسکوپ په خله کې وګورئ، دا یقین به وکړي چې دینه دې تلې بایسکوپ ته چری به نه کوي. کزم د جوارګرو په پړ کې ناس تولیدم والله کې او منی چې د جواری نه دا کړي وای بچ کړي. کزم د ډمه سره ناس تولیدم والله کې یقینو کوي چې د بد فعل نه دی وای بچ دې ډمه سره څه کول چې ناس. نو اتقوا مواضع التهم چې پیغمبر ویلي دي د دې معنا دا ده چې د تهمت او د رسوای زینب هم ځان بچ ساتي. بلدا چې ار سړی د دې قابل نه چې رائے ته سړی پښتنه وکي، ار سر د دې قابل نه دی او نار خله د دې قابل ده. زمونږ د مردار ملک ار سړی ته دا حق ورکړی دی چې رورا تم رائے را کولې شي. زه څوک د دې یو خپل مثال دی. تاسو کې اکثر خلقو خزي کړی دي. سو وخت کې چې د واده په ورځ تاسو نکاح تړلې کېده، مولام راوستو، ګوان لاړو، خزینه واک راوړو، یو پکې وکیل شو، دو ګوان شو. امولاغه وخت کې څه وایي؟ مولا وخت کې ورته دا وایي چې الکه دا پلانې د پلانې لور سره د دومره مہره تا قبول کړي وو، قبول دکړه ته او ما قبول کړي وو، قبول میکړه. بس خبر خلاص شو. ناوی د کور تراوستا، سباله بیمار شو، اله ډاکټر ته بوزه. تاغه وخت کې دا ویلې شي چې پرون چې د دې نکاح کېده نو ما خو مولا سره دا وعده نه وکړي چې دا به زه ډاکټر تم بوزم. دا تاسو کړی و؟ خزو والا وای تا کړی خزا؟ ها؟ خدای دې ورکه چوره. ته خو ګوډی کنه نو. اوس ته دا ویلې شي چې ما هغه وخت کې دا خو نو ویلي چې خزمه بیمار شي، خو ما ویل چې قبول کړي مې ده. د ډاکټر ذمہواری خو ما نه واغست. یا دا خزا وای چې ما ته جامې پکار دي، ته دا ویلې شي چې بای ما د جامو ذمہواری نه واغست. دا خزا وای چې مال ځان لا کورو نیسا، ته دا ویلې شي چې ما د کور وعده خو نه وکړي. دا خزا وای چې ورشه سیر غوخه راوړه، دو سیر ټیپر راوړه، ته دا ویلې شي چې ما غوخه او ټیپر پکې نو دا ویلې شي کنا. دغه یو ټکی د قبول سره د دې خزې ټول لوازمات چې دی غستا په سر انبار شو کنا، کړت پکې کولې شي. او کدی کړتو کو دا خزه درنه تختی کنا، کدی کړتو، کدی روټای کې کمرا واستو درنه تختی، کدی جامو کې کمرا واستو درنه تختی، کدی کور کې کمرا واستو درنه تختی. ته خزه په سرک کې نولې شي، کینولې شي تاسو وای د کور بندوبست به ورته وړاندې نه، بلکې چې کویدنو کې د کور بندوبست به ورته وړاندې نه کې، چې کویدنو کې مور او پلار به دی وای مزدوري خواري نوکری سبب دی خزې بال بچ به کور دی وران شه سبکه. نو 2-3 کاله مخ کې ورته اول جون جوړې نو هغه نه رستو بیا قبول کړي.